هیڅوک په سفارش نشي کولی په دغه ورځ باندې هو د چا دپاره چې اجازت وشي او چا ته چې اجازت ورکړي بعضې خلک به داسې وي چې هغه به اجازت کوي بعضې خلکو لره به کوي ځکه د کافر په حقله شفاعت نشته دی البته د مسلمانانو دپاره خو د مسلمانانو دپاره به څوک کوي نو انبیا علیهم السلام به کوي علما به کوي حافظان به کوي حاجیان به کوي او دغه رنګې چې کوم دی شهیدان به کوي دا به د خلکو شفارسونه کوي او خلکو له به شفاعت کوي خو الله رب العزت الا من مگر هغه څوک اذنه چې اجازت ورکړي شي له د هغه دپاره رحمان چې الله ورله اجازت ورکړي ورضیا او خوښ کړي وي له د ده دپاره قولا خبره یعنی دا کم کس چې اجازت کوي سفارش او شفاعت کوي د دې بل کسو نو چې دا کس خوښي مطلب دا چې د په خوښه باندې به سفارش کیږي کنه یو حاجي صاحب دی یو عالم دی یو حافظ دی چې چاله سفارش کوي نو چې دا کم کس خوښي او دې ته راضي او دې وغواړي چې زه الله تعالی ته سفارش کوم نو لومبې خو دله د الله تعالی اجازت شرط دی خو الله تعالی به دې له په ورځ د قیامت ډېر لوی مقام ورکړي حدیث مبارک کې راځي حدیث الله رب العزت په ورځ د قیامت د علماو ته وایي چې یا معشر العلماء اے د علماو ډلې الله به وفرمایي اے د علماو ډلې وي تاسو له ما د علم او د حکمت د دې دپاره نو درکړی چې زه تاسو عذاب کوم تاسو له عذاب درکم بلکې سره د هغې ګناهونو چې کوم تاسو دنیا کې کړي دي زه یې ما جنت ته ور داخل کړم او د خلکو سفارش به کي بعضې روایتو کې راځي چې یو عالم با عمله دا به د اسمان د ستورو په مقدار باندې د خلکو سفارش بل حدیث کې راځي چې الله رب العزت په ورته چې ستا څومره خوښه یي که نه ځان سره خلک جنت ته بوځه خو شرط پکې دا دی چې عالم با عمله وي او دویم شرط ورله دا دی چې دا کم کس چې چاله سفارش کوي چې دوی کم سے کم مسلمان وي چې مسلمان وي دی ورله سفارش کولی شي امام ابو یوسف رحمه الله چې کله وفات شو نو چا خوب کې ولیدو الله تعالی ته سره څه معامله وکړله امام ابو یوسف رحمه الله وی چې کله الله تعالی ته پیش شوم وی دا خپې مې ډېرې رپېدلې د الله د یارې نه ما ته الله رب العزت فرمایل چې امام ابو یوسفه خپې مضبوطې که مه ویارېږه ما چې خپل علم او حکمت تاله درکړی د دې دپاره مې نه و درکړی بلکې چې کومه سینه زه د خپل کتاب دپاره او د خپل پیغمبر د احادیثو دپاره منتخب کړمه نو ما په ازل کې دا فیصله کړې چې دا سینه زه په اور باندې نه عذابوم ځکه ورته قرآن او علم ورکوم یارېږه مه ته ما وبخئ الله دې مونږ ټول معاف کړي او الله دې مونږ له علم راکړي مونږ تشه هغه نوم دی علم نشته دی علم چې په دنیا کې راځي او څوک دغې مقام ته رسي هغه بیا څوک پرېږدي هم نه شیخ ادریس غونډه کې سړی دکه عالم څلوېښت کاله احادیث پړاو کړل څلوېښت کاله او داسې احادیث پې پړاول چې د دوره حدیث چې کوم دی د چې کوم کتابونه دي بخاري شریف دی ترمذي شریف دی مسلم شریف دی نو دا یو استاد یو کتاب پړاوي او په نعمانیه کې به دا ټول کتابونه د دوره حدیث دا چې کوم دی شیخ ادریس پړاول ټیک یوازې څلوېښت کاله تش احادیث پړاو کړل او د هغې نه وروسته بیا تله حقانیه ته هلته به چې کوم دی احادیث پړاول او دا د اخر زمانو په نښو کې ده چې کله اخره زمانه شي الله تعالی به علما اونغاړي دا به ځمکې ته چې کوم ځان ته به وغواړي دا بیا دې خلکو ته نه پرېږدي